یو خو هسې شرعي مسله ده چې غوښه په درې حصې کې غریبانو ته ورکړي، رشته دارانو ته ورکړي، وایسته خپله بچیانو ته. اصل چې خبره دا نه ده، خبره دا کول غواړه چې د غریبان بلوسې بپشي د دوکي انسانیت یا ډېر غریب خلکه په داسې خوښۍ په موقع د دې نازول پکار دي. یاره غوښه خو خود هم ورکول پکار دي. هغه غریبانو بې خرچه وي، جامې د څپلۍ د لباس پوشاک نه دغه نه محروم وي. که صاحب سوره ورته هغې ته جیب ته لوس چیر کړي چیرې 500 زره روپۍ ورکړي، هغه خوشحال کړي او مطلب کرو مدد فقیروں سے اگر جنت میں جانا ہے. میشته خو انسانیت درس دارو کوي چې د بل غریب کمزوري بېلوسې بپشي یا داسې خلک لي چې وزر جوړ شي په داسې موقع باندې میشن دا سوچ دا فکر دا کول چې په فریجونه کښې خپلې غوښې مطلب سړې شي د پپړې وچوي یا مطلب پچار دا دو چې هغې غوښې نه قطع نظر د خواشۍ په داسې موقع باندې غریبون بېلوسې بپشي بېوسته خلک میشت اوس په ډېره خوښۍ کښې شریک دي په لباسات ملبوسات پوشاکات خرچه یوه دوې روپۍ چې دی د مطلب هغه خوشحاله ریز پرې تېرېږي. که دا ذهن جوړ کړي دا سوچ جوړ کړي دا فکر جوړ کړي به یوه ښه معاشره په معاشره کښې یو ښه میسیج یې دغه نه درېږي، یو ښه د محبت لهر ودرېږي، یو د محبت فضا وقایمېږي. غریب د خامخا مطلب ویلې به سهاره شي، آدا ویلې تکیه نه کومینده، آدا ویلې سپورټ نه کومینده، آتا دا ویلې مدد نشي میلاو. لہذا دا میشن نبوي دی، دا میشن عمري دی، دا میشن د صحابه دی چې په داسې غریب خلک باندې و ډېر د دست شفقت و، دست محبت و، دست الفت و. په دعوت نه ډېر ښه دعوت دا دی چې عملي د سهاره خلک ته سهاره شي، د چا پوښتنه ته ویل شي، چا سره هغه مطلب بیمار پرسي وکړي، هغې ته یوه دوې روپۍ وکړي. په داسې خوښۍ په موقع باندې بنیادي هم یوې مسلماني پریکټیکل نقشه واضحول پکار دي. نو انشاءالله میشتو څو په دې عید په موقع باندې په خپلې غوښې کښې ځناور یې په قربانۍ په غوښې کښې په خرچي کښې په لباس کښې د غریب هم خیال ساتي. الله مو خوشحال لره.